اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد. او غیر مرکب یا با غیر مرکب بھی لما قبل سره ولګوا چې دا عالم دا ولی حادث ته نو عالم یا اعیان دی یا اعراض دی. او دا کم اعیان چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دي. یو هغه دی چې مرکب یا د جزئینو نه مرکب یا د دریو جزئونو نه مرکب یا د اتو اجزاو نه مرکب یا با غیر مرکبی لکه جوهر. جوهر مانا دویم مثلا دویم نمیوایا جز لا یتجزا. تاسو کی دغه ویلې ده هدایت الحکمت ویلې ده نم دے ویلے انزم درجہ کم نو ویلے اوکا ہدایت الحکمت بانی بیا شرح دز من وقت بے غویلے میبزی و میبزی بسی بیا صدرا ویلے تاسو صرف ہدایت الحکمت دینو آغم ندے ویلے. ہدایت الحکمت کم ویلی دی فصل فی ابطال جزء الذی لا یتجزا. ترجمے وکا فصل فی ابطال جزء الذی لا یتجزا. فصل لے پا بیان دا باطل اولو دا جز لا یتجزا کی چی جز لا یتجزا ثابت دا کہ باطل دا. ترجمہ نظر دی فصل فی ابطال جزء الذی لا یتجزا. فصل لے پا بیان دا باطل اولو د جز لا یتجزا. نو جز لا یتجزا باطل دا که ثابت دا. د حکماو د فلاسفو دغه کتاب چې مذهب دا غیو دی مون قوائی چې جز لا یتجزا د ملا صاحبام دا ثابت دا. او دلیل په جز لا یتجزا باندې سدے چہرکا دا ثابت دا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. هذا جزء لا يتجزا دلیل. بل دلیل یہ روایا زین دلیل روایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ای بل دلیل سو دلائی لگا والی ہوئے کہ تاؤس لے دلیل دیکھن دی قرآن ہے. اوکے د دې زمانه طالبانو ته چې مدعا یو دلیل ولا د بلی مدعا راوړي واجب دی. حساب کتاب باندې نه دی ها چې فزیک په پوهه دي کوي پوهه نه دي. او د غوا ولا قسم نه تکړه و ودی مته نو کوي جمعه کې چې غوا ساتره و چې غوا تکړه و ساتره و نو دلیل ولا ویل کوم نه ویلي دي. سورۃ یوسف نا دا هو په کې شته ده کنه فکر دیرانه دی فی قاب د مولا تور چرګما جمعات کې شراغلی و ها. جز لا یتجزا باندې دلیل دا دی ومزقناهم کل ممزق. سمنه چې دیو میده کې د دونه میده سونه پوری چې د دیو میده کول ممکن او دونه میده پتہ اولگی دل چې داسی جز شتا کل ممزق چې بے داغین بار نور تجزا نه قبلی. زمنگ د متکلمینو د مسلمانانو مذهب دا دی چې جز لا یتجزا داشته دی او د دیو پنیز بانی جز لا یتجزا باطل. یا بغیر مرکبی لکا جوہر جز لا یتجزا یعنی ان العین الذی عین آغا
چې نه قبلی انقسام تقسیم اولا لا فعلا نه فعلی قبلی ولا وهمن او نه وهمی قبلی ولا فرضا او نه فرضی قبلی نو دې ته وایي جوهر د دې نوم څه دی وهو الجزء الذي لا يتجزا دا جزء هغه دی لا يتجزا چې تجزا نور نه قبلی نور نه تقسیمیږي تقسیم په څو قسمه باندې دی تقسیم بفانچ قسمت اے یار امام بگیر یو تقسیمی قطعی دے یو تقسیمی کسری دے یو تقسیمی خرقی دے یو تقسیمی وحمی دے یو تقسیمی فرضی دے تو غنو معنی تقسیم شو پنځه قسمه یو تقسیم قطعی دی قطعی دی ته ویل کېږي چې په اعلی د قطع کولو باندې پرې کې لکه دا وقع کې تقسیم قطعی وکا وی چاړت پڅا دا چاړ تیرا کنه وی غټ کټ کدا کوم تقسیم وکړو دا دی قطعی تقسیم ساری قطعی یو تقسیم کسری دے گٹا دا گٹی نووا ماتے کا غز دا غز نووا ماتے کا یو دا بل سر شرنگول او ماتول یہ تقسیمی کسری ہو او یو تقسیمی خرقی دے پا دے دولا سن کے داسی ہونی سا سیخ کپڑا دے اوش دولا دی تتویلے کی گی مولا صاحب خرقی ورطوے کی کہ دولا سن بانی داسی یو دولا سن ورته آله جوړه کړه چې پچړې قینچی وغیرہ باندې پرې کې قطعی شو چې د یو بل سره ولا شرنګ ورکې او ماته کې نو داسې شو مولا صاحب وایا دا کسری شو او چې په دولا سن باندې پرې کې نو دې ته تقسیم کم تقسیم وای تقسیمی فرقی او یا خرقی وکړه الکه تقسیم وکوي کم تقسیم وکا تقسیمی قطعی وکا تقسیمی کسری وکا تقسیمی نام وصلش الکه عظیم المشی او ما به کاوراوی سره کاوی سره به منګ مجبور کو په تقسیمی کسری باندې او نه معنا دار چې بادامو او غوزان را باندې اوس تکل کم مجبور نه یاد سوای به منګه مشغول کو په تقسیمی کسری باندې دا خبرم چې کوم دې سی علی رحمت دې درې وانو لنوم کې د تقسیمی فعلی دې درې وانو نوم د تقسیمی فعلی په فعل د فاعل سره راځي تقسیم څه شمول صاحبہ فعلی ولا فعلا چې دا بلا فعلنی ویل دا درې وانو قسمونو ته شامل دي او بل تقسیم چې دیغه اجي صاحب او وهمی دي چې لکه دا قوت واهمه په یو جزئی شیز کې تقسیم کوي قوت واهمه دا وایي چې لکه دا تسبیح بس دا نیمی دی نیمی ستاو نیمی زما یو ورځ به پیته ذکر کې بل او به پیته ذکر فهمیش بل دا دغه چې دا وهمی دا پچون کې په جزئی شیزونو کې تقسیم کوي تاکي کوي جزئی کې کوي او جزئی چې دا متناهی وینو دا تقسیم متناهی دی او بل پنځم تقسیم فرضی دی دا د عقل په لحاظ سره په کلیات کې کیږي دا غیر متناهی نو دې درې ولمون نوم کې خوستو فعلی دې یو لمنوم کې خوستو وهمی دی خدا متناهی دی او پنځم لمنم کې خوستو مولا صاحبہ فرضی او دا غیر متناهی دی دا په عقل سره دی په کلیات کې دی د نه ختمېدو والا شیزونه کې دی لہذا دې ته غیر متناهی ویل کېږي وس پنځه قسمه تقسیمونو کې یو قسم تقسیمم چې نه قبلې من په ډیره وسه وکړله خو تقسیم نه قطعی کېږي نه
او نه چې د صاحب علیه رحمت کسری کیږي نه نه تقسیمی خرقی کیږي نه نه وهمی کیږي نه نه فرضی کیږي نه پیسې راوړه هغه جز رای تجزا چې وته غدا دی هغه جز رای تجزا چې وته وای نو هغه دا دی او جو پیژنه چې یو قسم تقسیم هوا نه قبلی او دا نو تقسیم سم دا یادوه چې لکه یو تقسیم خدایی دی او یو پیغمبري دی امیر تاسو ته ویلو دا سره په یاد باندې څه کوه ملا صاحبہ یا ساته دې ته تقسیم وای او چې تعالی زمکه دغه کوي تقسیمي دغه تقسام ویل کی نو دې قسام ولبد اجرت تور کې حکومت دا د حکومت پر فرض چې ولوري کې حکومت ولنه ورکو بیا ولا تاسو دوانه ورکوي نو تاسو دوانه چې زمکه بیلوي شپک شری مرلی دي د تپکې اتیا مرلی دي او ستاپکې تلويخ مرلی دي او 300 روپۍ د هغه جوړ شولې د تقسیم ګرین دي تاسو ته چې دا 300 روپۍ راکړي نو څنګه به 300 روپۍ ولا ورکوي تبه څوک یو دا به څوک ها 200 به دا دیو والا ورکی او سر به څو ورکی ها یو ګره یو جماعت ته تبلیغ والوي یو سوچ لګاو او دې کې څونه اختلاف تقسیم دا د روس کې ها تقسیم نه راځي دا د روس کې هغه زیاتې سره هغه ایسته کې زیاته ده هغه به زیات ورکړي چې په عدد الرؤوس شنو بیا څنګه زیات ورکړي په عدد الرؤوس شنو بیا موږ دې سړی خو او توي سړی خو کې یو مولا شي او زمونږ د یو کلیوات ډېر سخت متاثر وي د امیر سړی هغه امیر سړی خود متاثر کېږي د څه علمي د دې زمانه کې راځي زه به اوس ستاسو ملاقات کوم یو څه مولوی صاحب دامت برکاتهم العالیه ک ژوندېوي او رحمت الله تعالی علیه ک مړوي دا سره ملاقات شنو مولوی صاحب چې کوم دی او ته لغه ما چې تا تکم یادو به ځامه ولغه مدار را وسنوري متاثر کولم نو ماته وای چې پلان کیږي کې مولوی صاحب هغه خبره ترې کولې ما ویل چې صبر وکا بس دا راته وای چې غایا مغیا کې داخله ده کنه حساب کتابي نه پی ما وتوی چې د خدای ساده اتم الصيام الى الليل دلته غایا په مغیا کې داخله ده او الى المرافق دلته غایا په مغیا کې وزته اکر خدای نړۍ راځي مچي هیڅ خاګ نه ونه کړو ما ته غلې مشرانو ادب ته دا خدای دې باندې وسم خوشاله چې خدای چې وته نه ملي فکر دې غایا په مغیا کې داخله ده او غایا په مغیا کې داخله نو لیلی په سون کې داخل کو او مرافقی د ید د غسل نه تکم ولا سایوینزو ما او تبیوی ما بالکل د دې ملابه بل ان شاء الله پیدا نه کې مال خر سره پیدا کړل لمنی راټینګه په خبره باندې پیښ ولې نه دا خېته نه ځینې مولا څه وایي کنه ما ته چې نسوار راوړی او به ما تفرید ان لاړ نشي ان لاړ نشي دا چې دا خو بل مولا سړی نه غټ مولا لکه ما په خپل ځان علم حضوري دی خپل علم راته کاری دا بل علم هغه باندې مې علم حضوري دی نو دا علم ماته په نظر هر یو مولا ته کړی خیر دی نو خلاصه دې سره وته روایا دا به کم دا پیسې ورکوي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمایي دا چې کوم خبره وکړه او توجیه غلطه وکړه چې لکه دا چې علی عدد الرؤوس دو سرونه دي یو نیم سل په یو سر رال او یو نیم سل په بل سر باندې رال امام صاحبین فرمایي علی قدر الانصبا حساب قدر یوسا دا تیا ملی دین او داری 200 ورکی او دا تلویق ملی دین او داری 100 روپی ورکی حساب قدر امام سے بتوئی کلا ناکلا دیر تقسیم وی آسان وی بلوت کیم کی کیگی لکه څو کوئی دا کمر په ماته په من باندې نیمه کا یو ګلاس به دا ټوله مدرسه چورس وی ماته په من نیمه کا ودا ذکر خبر ته وباسي په لک سات کې په لس منټ کې به دا تقسیم وشي او دا یو څو ګډو نه کړه دا ګوره دا چې کلی کې چې پټیشته دی کوي دای پوزا ده دا سپیمی د سپیما دا سپیمی سی وی لو کې لګي نو دې ست
داسې وتې او راوتې پټې وي که نه نو هغه نیم جریب وي نیمو د هغې تقسیم ډېر ګران وي او بل ته ته شپږ جریبې په منځ کې کېږي وباسه قصه ختمه قصه امام صاحب رحمت الله علیه ډېر وښیي په هر حال دې تقسیم کې دا خبرې راځه نو یا بدا غیر مرکب وی دا چې یا دا عین کل جوهر لک جوهر یعنی ان العین بشک عین الذي اچ نقبله انقسام لرا لا فعلا چې دریوانه فکرال ولا وهمن ولا فرضا لا جز لا يتجزا او غیر مرکب یا بغیر مرکب وی وهو الجوهر وهو سے ذکر نکو حصر سره وهو جوهر بلکې ویلي کال جوهر هلکه دا خو بس چې غیر مرکب خو جوهر دی نو صرف داسې ویل پکار چې وهو الجوهر کال جوهر خو چې تا ویل په شان ته جوهر نو دا خو طالب له په ذهن کې دا خبره پرې باسي چې دا غیر مرکب ډېر شیزونه دي لکه مثال په طور یو جوهر شو حالان کې دا غیر مرکب قرآ بند پچا کې په جوهر کې نو پکار داوا چې ضمیر حصر فصل سدي ذکر کړي او هو الجوهر وإذا غيب وجد فيكم ولم يقل وين ویلی دی مصنف علیه رحمت چې هو الجوهر کل جوهر ویلی وهو الجوهر په حصر سیونه ویلی دا والی اعتراضا فریض وکو ځانې بچ کړو ورود المنع د واردېدلو د منعنا منع واردېدله منع څه کېدله واردېدله چې بأنما بشک هغه چې هغه مرکب نه دی نو هغه منحصر نه دی عقلا په جوهر کې په معنا جزء الذي لا يتجزا کې بلکې لابودي د ابطال د هیولانا لابودي د چانه مناسب د صورتنا اول به یولا باطله بیا به صورت باطله بیا به عقول عشره باطله بیا به نفوس مجرده کی خبرې کې نو آلب بیا د دین جز لا یتجزا ثابتیږي دا ټول د فلاسفه چې د مولا صاحبہ ګنده خیالات دي هغې د هیولا قائل دي هغې د صورت قائل دي هغې د عقول عشره قائل دي چې الله تعالی یو ملائک پیدا کړ هغې ته وایي عقل اول بیا هغه ملائک را پاسې د عقل ثانی پیدا کړ بله ملائکه پیدا کړ هغې ته عقل ثانی وایي او هغه بل پیدا کړ بل پیدا کړ یو الله پاک واحد دی لا یسرنه الا الواحد صرف واحد چې صادر شو چې یو عقل اول دی بیا عقل اول واحد دی دوا دویم عقل ته دغه شو یو داسې پسې راځه اخره کې عقل عاشر رالی نو عقل عاشر کوم واحد دی نو دې ټیم کې ورته قوله ونیوله د هغې نه دا دی ټول عالم وی صادر شوی العیاذ بالله عقلونه مخلونه نشته فکر دی رالی د دې ټولو شیزونو خالق الله دی مدبر الله دی فکر دی رالی او ساتونکی الله دی مربی الله دی نو دا هیولا صورت او دا شیزونه باول باطله علب به جز لا يتجزا ثابته نو د دې وجنه مصنف هو الجوهر ونویلی وهو الجوهر د دې وجنه ونویلی هیولا څه ته ویل کېږي مولا صاحب هیولا ذکه پښتو ژبه کې به تداوی ما چې شیز یو دی بدلیږي نه او شکلونه بدلیږي شیزونه بدل دغه دا ته خیر وکړه دا نار سره نشم چتاوه دا اوس بنا ده د دینه تبرګي اساس میش بعد دا تبرګي واپس الیکو نو د دې سه صاحب علی رحمت چټکی اساس دا چټکی به الیکو نو د دې څخه چاړه د غفله دا صاحب چاړي به الیکو نو دینه لور اساس وسپنم آغا وسپنه دا بدلیگی را بدلیگی نو دی وسپنی تا هیولا ویلیگی او د دی وسپنی نا که دی تبرساس کو دا یو صورت ده
او بیا چې د تبرنا وړاندې که څټکې د اتصاص کو دا بل صورت دی څټکې د وران کو چاړه د اتصاص کړه دا بل صورت دی چاړه د وران کله لور د اتصاص کو دا بل صورت دی فکر دی رااله او دا چې په سیزه بل یو شی د اتصاص کو پندړي دی پکیله ساز کړه نو دا به بل صورت دی نو هیولا دقه تویل کیږي لکه پښتو کې انګریزي د پښتو بوته یا فارمولا یو دا خصوص چې بوتل اتصاص شوی دی او ګولې اتصاص شوی دی نوم متبدل شوی دی فارمولا یو دا خو د دې بوتل بیل نوم دی او د هغې بوتل بیل نوم دی او د هغې بوتل دا درې واړه یو شیز کې کار کوي ښه خو فارموله د درې واړو دا یوه ده خو ښه کپني او بېکاره کپني دا پکې څه ده ملا صاحبه دا پکې شته دی نور فارمولې یوه ده نو هیولا دقې ته ویلې کېږي د شي اصل شي اصل شو او دا صورت دقې ته ویلې کېږي کله یو طرف ته واوري کله بل خوا واوري کله بل خوا واوري کله بل خوا واوري کله بل خوا صورت معلوم هیولا او صورت دې کې دا منطقیان دونه مباحث کوي چې کال به تېر شي خو ته به نه هیولا وپېژنې نه د صورت هغه منطقي به سخت سبق ویلې موږ ته استاد محترم ویل فکر یې راغی سخت سبق مې ورته ویل هغه طالب به وهم نه بیا پکې قصتون طویلتون فکر یې راغی هم همدغسې تله او راتله چې هیولا څه ته وایي هیولا څه ته وایي فکر یې راغی نو هیولا اسان دغه شو بس د شي اصل ماده فارمولا وسپنه دا رنګې لرګی راواله لکه لرګي نه دې دروازه سازه کړه دروازه دې ورانه کړه بېرته دې کړکۍ ته سازه کړه کړکۍ دې ورانه کړله وروره بل یو چې کوم دی چوک دغه دې احساس کو تخته دې بل شیزونه دي جوړوه او سازه وتې جوړوه او سازه نو بلکې لابودي دا د ابطال د هیولینا او د ابطال د صورت نه د صورت د لاندې لیکلی صورت کې جسمي او که نوعي وي هیولا د لاندې دا دغه لیکلی خو دا خطا دی د صورت د لاندې دا پکار دی او دارنګې عقول نه مراد عقول عشره دي عقول عشره څه ته وایي مراد د دې ملایک دي یو ملائکه پیدا کړه نو بل دغه ملائکه را پاتې د بلې پیدا کړه دغه بل او بل او دارنګې نفوس مجرده که نفوس مجرده د افلاکو وي که د انسانانو وي که دغه شي نفوس مجرده وي هلک لا بدي دا د افطال د دین ولی لیتم ذالک لپاره دی چې پوره شي دا حصر بیا به الا وهو الجوهر وهو الجوهر به اله ټکي چې اول به دا قصې باطلې سر درجه بزان لګوري پورا بزان کړي نه به دي حصر ټیک دي چې وهو الجوهر نو ځکه می حصر اونکو جی صاحبہ بلکې می داسې می ویلي چې کل جوهر کله نه خدا هیولام به دغه دا غیر مرکب ده د صورت هم غیر مرکب ده عقولم غیر مرکب ده نفوس مجرده نو دا شیزونه باول د مین د وړما صرف جز لا يتجزا بپریدم نو بیا می حاصل ټیک دی چې هو الجوهر او چې کومه پورې می دا باطل کړی نه دا سر درجه می پزان تیر کړی نه دا ګیره بار می پزان باندې تیر کړی نه دا غټیم پورې هو الجوهر صرف دا غیر مرکب په جوهر کې را بندولې او ترکب د دې جسم چې دی انما هو بشکدا ده یولاو د صورت نه ده یولا په خپل باندې چې دی غیر مرکب ده او صورت پکې چې دی په خپل باندې غیر مرکب ده خو چې یو شی ست خیال وکړي نو هغه کې یولاو صورت دوان راغلی اوس مرکب شو چاړه دا په چاړه کې څو شیزونه دي وېدوا یو پکې یولا پرته ده چې وسپنه ده او بل پکې دا صورتي نوعي فروت ده بل پکې صورتي نوعي فروت ده نو چاړه مرکب چاړه مفرد ده که مرکب ده مرکب ده او د دې د مرکب والی موږ سره دوا خبرې دي مرکب ده د لاس کی او د چانه دغه ته څه وایي اوس پنې ته سنومي کړه مرکب ده د لاس کی فلک وته د لاس کی او د فلک نه مرکب ده د لاس کی الکه لاس کې پکې نشته ز انګ کدا چې چاړه ده وېدام مرکب ده څنګه هغه ملاسم فلسفه وایي چې دا د هیولانا او د صورت مثلا ملاسم نو هیولا ځان لا دا غیر مرکب دی صورت ځان لا غیر مرکب دی خو هر شی چې دنیا
دنیا کې ګوري نو دکې هیوله او صورت دواړه را یوځای شوي دي نو دا مرکب شوی دی ٹھیک ہے نو ځان له هیوله څه شول ولازم غیر مرکب شو نو زب اول هیوله باطلوم علب وهو الجوهر صرف جزء يتجزا کې حسر راضي هغه کسی خو ما تګرانی نو ذکر می مولی شی وهو الجوهر ونویری بلکې سمي ویل کال جوهر می په دې نقطه پیښه لازم مولی شی د جزء لا يتجزا ډیر دلایل د جزء لا يتجزا ډیر دلایل دي فهغه ټیم چې د دې خلکو سره په دې د علماو مناظرې وي اوس دې خبرو ته ضرورت هم پاتې نه دی ځکه په دې باندې چې کوم دی خپل دی دل پکار هغه زمانہ کې خپل د وفاق والا چې ځینې کتاب وباسي او ځینې داخلي نو هغه کې وجه دی چې یو ټیم کې یو خبرو ته ضرورت دی یو ټیم کې بل معتزله او دارنګ چې کوم دی کرامیه او فلان دا ټول منطقي چې منطق دی نو ویل دي په مخ کې کش نشو کولای د منطقایانو په مخ کې دي کش کړپ چې کوم دي دا نشو کولای په خبره باندې پیښ کړي د منطقایانو څخه کش کړپ آسان دي چې څوک په کوم باب کې ماهر دی هغه باب کې هغه ته مچغیږي ته د چې فقیر چې دا ما خبره موقوفه لیدا ستاغه موقوف دا ول په دې خبرې اول په دې خبرې که ته منطق ماتوي نو دا منطق چې کوم دی د قرآن او سنت سره موافق دي تم مسلمان دا منطق به منو او چې د قرآن او حدیث سره موافق نه دا به نه منو نو راځه قرآن شریف لا راشه نو قرآن شریف کې ته دا وایي ان اردنا تحسنا د دې ترجمه ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا که د دې اراده تحسن نه ساتل نه به اکراه په زنا باندې د دې فتياتو جهز نه لکه دا خو مقید بالقید راځي زه دې ترجمه به وي چې ته بل ټکی وایي بل وته وایي فتیلا تمانه د ختمیره تمانه خپل بلغه شي ارچا ته به د هغه په فن کې خبرې نه کې غیر مقلدین چې موږ ته مخامخ شي خبرې شروع کړي موږ یې په دسي رګ نیونی سو چې دانګونه وي خو به دانګونه مانګونه والے دې نو هیو له صورت داغي خدا اوس راځه د دې جزء له تجزا د غدا چې تبراوړي یو بال قرا دا سی بال بچراوړي نو دا په دې ځمکه باندې د راولي ما ته ګوره دا سی روان بس دا سی په شک سره چې وسه ټچ می خلک دې وسه ټچ دا اوس په من باندې نور نه نیمي کدي نیم کو نو بیا خدا خط نیمیږي نقطه ده نور نه نیمیږي ولی کوم شي چې نیمیږي خط ته نیمي کا چې نیمي کا اوس کو نور نه نیمیږي خو به خط نه دی کو نور نیمیږي نیمي کا به می وای نیم کو ها اوس نور وای نور نه نیمیږي اوس نقطه دغه تجوز را تجزا وي د زیاته خبره ورسې د جوز نور تجزا قبلي نو تجزا کوم پر قبلي هغه ته خط وای خط چې په من نیمیږي او چې کله په من نور نه نیمیږي نو به نقطه شولا نقطه جز لا يتجزا دي نقطه جز واقوا ادله اثبات الجزء او ډیر قوی د دلایل او د اثبات د جز لا يتجزا نه دا خبره دا کچرته کې خوستل شول یو قرا هغه علم کې څوک پړه وینو قرا ور سره کپری خوستل شو یو قرا حقیقیه وهمینا دا چې حقیقی قرا راوړو کېلا علا سطح حقیقی باندې د دې ځمکې د بل یو شي دا سطح حقیقی دا فرضینه باغی کې دا شي چې نمس کېږي په داسې اندازې وضع کا چې نمس کېږي د هغې سره مګر په یو جز او دا یو جز هم داسې جز چې غیر منقسم وي ولی اذ لو ما سطحو کچرت دا قرآ دا دی سطح خطیقی سر مسشول بی جزئین و دمن انداز که و سر مسشوا چه دغزه پا من نمی دو جز جوڑی دل لکان بیا خطن بالفیل لاہو خط بالفیل رالی ننا چه نقطه را شدا شبه هم نفلم تکن ندانشول قرآ حقیقیا دا قرآ حقیقیا دا اندغش ولا دانش ولا واشهرها عند المشايخ بس اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار